په دغه پروګرام کې یو کس تپوس کړی دی دام ډیر ضروری سوال دی ځکه چې اکثر خلک دغه عمل ته داسې عجیب انداز باندې ګوري. ګوره ما تاسو ته بار بار دا خبره کړې ده چې زه او تاسو یو سیز نه خبر نه یو د دې هرگز دا مقصد نه دی چې دا سیز په دین اسلام کې شته نه. خدا را ځان نه فتوا په یو سیز باندې ملګوي. ها چې کنفرملی ارتپتی چې نشته نو وایي چې نشته، چې کنفرملی به حواله ارتپتی چې شته نو وایي چې شته. ځان نه هیڅ علم نه پکار، مالم نه دی پکار، بلم نه دی پکار. دا ور دا اوس یو سوال دی او ما داسې کسان لیدلی دي چې هغه عوام الناس دي او ځان نه په دې باندې فتوا لګي وي داسې نشته دی او دومره ادب احترام نشته او دومره تعظیم نشته دی او دا چا ویلی دا په کوم حدیث کې راغلی. سوال یا اومغه سوال کړی دی. سوال یې څه کړی دی چې مصافحه ویل کېږي لاس میلاوولو ته. چې مفتی سے محترمه بعضې کسان مونږ ګورو هغه انسان سره یو لاس میلاوي، بعضې علما عوام الناس مونږ ګورو هغه خلکو سره دوه لاسه میلاوي. او چې بعضې وخت کې دغه دوه لاسونو ته خلک داسې په عجیبه نظر باندې ګوري چې دومره ادب احترام د انسان دا نه دی پکار، د الله سره برابرول دي، دا فلان سره برابرول دي. دین اسلام د شریعت پر رڼا کې یو لاس میلاوول بهتر دي که دوه لاسه میلاوول بهتر دي حدیث پر رڼا کې. نو ګورئ ګرانو کتونکو دا خبره حدیث دا په غور باندې واورئ تاسو. زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دا مذهب دی او امام بخاری په بخاری کې احادیث روایت کړي دي. زبرته یو حدیث چونکه سوال جواب بیا وګدیږي یو حدیث برته ان شاء الله تعالی زه وایم نو بیا پتا سو باندې فیصله ده. هغه حدیث دا دی په بخاری کې یو حدیث دی دا غین وړاندې یو خبر ارته کومه چې دواړه لاسه میلاوول دا افضل دی د یو لاس نه. یو خو مصافحه لاس میلاوول دا سنت دی، پیغمبر علیه السلام هم سنت دی، صحابه هم سنت دی، تابعین هم سنت دی. مصافحه او امام بخاری په بخاری کې باقاعده باب راوړی باب المصافحه. دا باب د په بیان د لاس میلاوولو کې او پاغي کې باقاعده حدیث وروړي. نو لاس میلاوول خو مسنون دي. اوس په یو لاس باندې لاس میلاول کو په دوه لاسو باندې نو افضل دا دی چې انسان په دوه لاسونو باندې لاس میلاوګه. افضل دا دی ځکه چې په یو لاس باندې لاس میلاول دا په یو وخت کې د يهودو او د نصارو عمل علماو دي. یعنی يهود او نصارا چې کله لاس میلاوي نو هغه خلکو سره یو لاس میلاوي. دا د غوي شعار دی، دا د غوي د میلاویدو یو علامه ده. او حضور علیه السلام په هر ځای کې فرمایلی تاسو د يهودو د نصارو څوکړي مخالفت وکړي. نو دوه لاس میلاول دا صحابي نم ثابت دي، رسول الله نم ثابت دي او تابعین هم ثابت دي. دا ز پاغي باندې یو دلیل ارتوایم. نو افضل او مسنون لاس میلاول دا دوه لاس دي. دا انسان په تربیت باندې په ښه تربیت باندې د انسان په ادب احترام باندې دلالت کوي چې د انسان تعظیم والا دی، ادب والا دی، د ښه تربیت شوی دی. او مسنونم لاس چې میلاوي نو انسان لا دوه لاس ور کول دا بهتر دي. او پاغي باندې د ګورز یو حدیث وایم امام بخاری دا حدیث روایت کړی دی د عبد الله ابن مسعود نه په باب مصافحه کې. دا حدیث ته په بخاری کې بالکل صحیح حدیث دی. عبد الله ابن مسعود سے فرمای چې علمني النبي صلی الله علیه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک سره ناستم آمنے سامنے او ماته تشهد راز دکاوه. تشهد زما دا یو لاس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دوه لاسو کې داسې نیول شو. یعنی زما دا یو لاس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دوله یعنی حضور علیه السلام مبارک مانه د غلاس په دوه لاسو کې نیولو. نو ټول محدثین د حدیث نه استدلال دا کا چې د حضور علیه السلام چې د صحابي لاس په دوه لاسو باندې نیولو د دې خبرې ته اشاره ده چې په وخت د لاس میلاوولو کې دوه لاس ورکول چې دي دا افضل او بهتر دي. دویم نمبر امام بخاری فرمایي د یو محدثین دو محدثین دی، یو حماد ابن زید دی، یو عبد الله ابن مبارک دی. او دا خبره امام بخاری په بخاری کې روایت کړي فرمایي وی چې فصافح حماد ابن زید ابن المبارک بیادیه وی چې حماد ابن زید بچکل عبد الله ابن مبارک سره میلاوي دا مصافحه لازم ور سره میلاوو. نو حماد ابن زید به عبد الله ابن مبارک له دوه لاس ورکول، دواړه لاسونه به داسې ولور کول. او سره دا خو د تابعی محدث عمل شو. د صحابي عمل هم دا دی. دا چې کوم د صاحبانو عبدالرحمن ابن رزین دا یو صاحب دی هغه مبارک فرمایي چې یو صحابي دی سلمہ ابن اقوا رضی الله تعالی عنہ وی چې پاغه باندې مونږه تیریدو، پاغه باندې مونږه سلام واچاو. چې کله مونږ سلام په واچاو پاغه باندې را تیر شو چې اگر اوچت شو او چې کله اوچت شو نو مونږ سره لاس میلاو کو. چې کله چې لاس را سره میلاو کو نو مونږ له دوه لاس را کړ. عبدالرحمن ابن رزین دی چاراله صحابي رسول
سلمہ ابن اکوا موږ له 2 لاس راکړه او راته فرمایل وی چې عمدغه 2 لاسونه چې کله ما پیغمبر علی السلام سره بیعت ک عمدغه 2 لاسونه ما چاله ور کړی دا ما پیغمبر علی السلام له ور کړی دي دا 2 لاسه ما نبی علیہ السلام لمور کړی دي عمدغه 2 لاسه په وخت د میلابېدو کې سلمہ ابن اکوا دغه عبدالرحمن ابن رزین لمور کړی دي نو صحابین هم 2 لاسه ثابت دي تابعین هم 2 لاسه ثابت دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نم 2 لاسه ور کول په وخت د مصافحه کې لاس ملاولو کې ثابت دي لہذا که یو لاس شاور کم څه خبره نه ده خو چې 2 لاس بد نه غړي یو لاس ور کم خیر ده خو بعض علماء دي ته د يهودو د نصارو شعار ویلې دی نو په دې بنیاد باندې بیا د یو لاس ور کولو نزان ساتل پکار دي کپلاری کموري ک دوستی ک مشری ک کشری ک استادی ک مرشد پاکي ک په نو مسلمان سپینګری یا کشری تاسو هغه سره مصافحه کړئ ک مذکری ک مؤنث خپل هغه له تاسو لاس ور کوي نو په 2 لاسونو باندې پکار شي هغه تاسو له لاس په 2 لاسونو باندې درکاو چې تاسو یو ور کيم ادب د وجنه مصافحه کړئ نو په 2 لاسو باندې کړئ دا مسنونم دا او په مصافحه کې دا صورت افضل او بهترم دی